الرحمن الرحیم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما دوستانو، کشرانو، همزولو او مشرانو، السلام علیکم. د دې تنظیم په شراکت کې هم مخکې نه ایسه نه واغستې، خو زه نن رالم. زما اول ځل دی، زه ډېر مطمئن یم او د دې کسانو شکریه ادا کوم. نو انشاءالله د هر سړي دا فرض دی چې خپل مناسب هر قسمه کوشش د هغه نه کېږي او څومره منډه وهلی شي نو هغه دې ووهي. وما علینا الا البلاغ. ماشاءالله. د دې نه علاوه نور په دې ملګرو کې څومره همي هغوی یو خبره کول غواړي، یو سوال کول غواړي، په ذهن کې داسې یو سوال راغلی، هغه مخې ته بغیر د څه دغه نه چې هغه مخې ته ویلی شي. هر یو ملګري ته اختیار دی، مکمل اختیار دی. خاص کر بیا دا نوجوانان دي، کشران دي، د دوی په زړه کې هم یو یاره چې دا به نه محسوسېږي. بیا مشران دي، نور په دې دا کې نه وو، هغوی هر یو ملګری چې هغه کولی شي. څوک هم څه ملګری هغه سوال کوي نو هغوی کولی شي. داسې څوک ملګری امتیاز صاحب اوس که ذهن کې څه خبره راغلي کولی شي. ډاکټر صاحب نور داسې نعمت علي بهرحال خبره چې ده نو هغه بیا ختمېدو طرف ته بوځو. خبره چې ده هغه بلکل ختمو. خو د دې د دې تنظیم په حوالې سره چې کومه علاقایي تنظیم چې دی هغه جوړ شوی، بهرحال هغه ټول نومونه چې نو هغه هم ستاسو مخې ته دي. خو انتهایي یو ګران کار چې هغه د پیسو را جمع کول دي. نو دا بیا راته هم دا یو درخواست کوم، عجزانه درخواست به کوم چې دې دپاره به تاسو انتهایي زیات چې کله هم مونځ کوئ، کله هم داسې یو عبادت وکړئ، ذکر وکړئ، تلاوت وکړئ، هر څه وکړئ، د هغې نه بعد خصوصي دعا به کوئ چې الله تعالی موږ له په دې عمل کې بیا خاص کر چې کومو ملګرو باندې ذمهواریانې ایښودی شوي دي هغوی له د اخلاص چې دی هغه ورته نصیب کړي، او د دې د پیسو د دې د یو څیز د مسلمان د بچي د غریب د هغوی د صحیح ادایګۍ د حق د ادایګۍ صحیح طاقت او توفیق چې دا ورته نصیب کړي. دا عاجزانه درخواست دی، دا به ټول ملګري چې دا به کوئ. بهرحال نوم بالکل لیکلی شي، نوم بالکل لیکلی شي، نوم یې لیکلی شي، نوم یې لیکلی شي. بیا چې راکړئ نو هغه ته کس سره ښه د هغه په رضامندۍ سره چې یاره ته میاشت بعد موږ له د خدای په رضا باندې څومره ډونیشن دا کولی شي، هغه به تا ته ووایي ته ورته نوم ولیکه. خبره شوه هغه نه شي دا کولی، نو بیا نوم لیکلو ضرورت نشته. نه نو څه مسله خو نه شي، آینده میاشت کې به ترې ویلی که نه. بهرحال د دې علاقې چې څومره د تیر شوې د روژه تېره شوه، په دغه کې د سرسایي پیسې چې دی هغه هم داسې د تنظیم والا چیانو هغه په قربانۍ سره منډې تللې سره هغه راټولې کړې وې. تقریبا 15,680 یا 85 روپۍ وې. بیا د هغې هر یو ملګري ته تقریبا 8 کسان دي، د هر یو نوم چې دی هغه اخیستل هم نه غواړو او نه هغه بیا اخیستلی کېږي. بهرحال 9 کسان داسې چې 2550 روپۍ پی کس ته او څه پکې کم زیات بیش هغوی هر یو ملګري ته چې نو کور ته هغه داسې زنانه وې یا داسې کمزوري خلک وو چې هغوی بالکل د ګټې وټې د هغې څوک نه و، او زیات چې کوم موږ دا څیز ورکړی نو هغه موږ هغه زنانو ته ورکړی چې هغه بالکل د هغوی ماشومانو خاوند د هغوی نه وفات شوي کونډې، نو هغوی ته ورکړی دی. د مثال په طور یو کس چې هغه چې د دې پالنګ سرو سرداري صاحب چې دلته تقریبا موجود دی، موږ ورته کور ته پیسې چې دی هغه ورته هم لېږلې وې، خو د هغه زنانې فریاد ده چې یاره زما سره دلته چې نو د راوړو چې دی هغه څوک نشته. بیا هم هغه ذمهواري په خپل سر باندې واغسته. سردار علم او د طارق و چوکا کې سامان واغېسته او سردار علي استاد صاحب د هغه ځای نه یو خرو تقریبا چې هغه یې راکوز کړو د شکولۍ مدرسې پورې، او هغه سامان چې څومره و هغه ورته په هغه ځای باندې چې نو هغه ورکړو او بیا هغه سامان چې مخې ته لاړ. نو دا انتهایي زیات د ټولو ملګرو په ذهن کې دا خبره اچول ځکه چې دا یو څیز د موږ ته ناشنا کار ښکاري، او دا ناشنا کار چې نو دا نه دی، دا په عالمي دنیا باندې تقریبا دا شهرو دی. خو بیا خاص کر زموږ د غرونو علاقه ده، نوجوان یا د بل یو کس ذهن کې خبره راځي. بهرحال نو هغې حوالې سره هغه چې څومره هغه شوي دي اوس موجوده چې زموږ سره څومره دي نقدیت 10,110 روپۍ دي نقدې، او د دې نه علاوه 15 کم 10 چې دی نو هغه غنم دي. دا غنم چې نو دا د زکات دی،
لس دړۍ کم 15 دړۍ د حلقې سره که وګورو نو په دې کې یو څو حلقې داسې دي چې هغه زموږ سره په دې کې لا منځته نه دي راغلي. بهرحال هغوی ته دغه درخواست ورکوو چې بس خاص کر زموږ سره په دغې کې امتیاز صاحب چې هغه موجود دی د برجوکاڼې چې کومه حلقه ده په تیر شوي میټینګ کې هم تقریبا یو 2-3 کسان چې دی هغه موجود خو هغوی بیا مخې ته نن هغوی پکې نشته. نو امتیاز صاحب ته دغه درخواست ورکوو چې هغوی به د دې خپلې علاقې نوجوانان چې دی هغوی به راټول کړي او هغوی چې دی نو د دې خپلې علاقې صرف د برجوکاڼې کړي د غیر چاپیره چې ورسره کم کورونه دي د هغې تنظیم سازي چې دی هغه به وکړي او د هغې نه علاوه د انور علي چې کم ګدیزو پټی وغیره دا کته نو د هغې نصیب موږ سره دا یو دی. خو ماشاءالله د دوی قرباني چې دی هغه دومره ده چې د قربانۍ په لحاظ سره تقریبا دوی چې دی نو هغه د خپلې علاقې نه دا دی 17 دړۍ چې دی نو هغه غنم راټول کړي دي 17 په یو تن باندې او 4350 روپۍ دا چې نو دا روپۍ راټولې کړلي دا انتهایی زیاته قرباني ده په یو کس باندې دا منډه تله ده او اکثر دی وګورم په دغه باندې نو زیات چې دی نو دی په دغه ملاقاتونو کې په دغه کې چې دی هغه رواني بیا دغه شانتې د طارق او د ډوب چې کومه علاقه ده ګلشن او ورسره له پاسه ډوب نو 1050 روپۍ دي او 47 دړۍ غنم دي. زمونږ د مریضو او زمونږ د کورونو شوبره تقریبا د مختار د کورونو پورې مسلم آباده پورې دا څومره چې دي نو په دغه کې پیسې چې نو هغه 1100 دي او 30 دړۍ چې نو هغه غنم دي. بیا دغه شانتې د اتیرو والا چې افتخار استاسي په ذمہواري باندې 44 دړۍ چې هغه غنم او 500 روپۍ دا نقد چې نو دا رسیدلی. بیا د بر نارنج چې نو هغه 10 دړۍ غنم او 100 روپۍ چې هغه رسیدلی. د سنگلې په طرف باندې چې نو هغه 13 دړۍ غنم او 200 روپۍ چې هغه رسیدلی. پالنګ سر په طرف باندې 25 دړۍ غنم 680 روپۍ چې دا رسیدلی. نو دا او د دینه علاوه بر تنګو منسو یا د 130 روپۍ چې هغه د زمونږ د کمې حلقې چې هغه کې تنظیم سازي شوې ده د هغې نه بهر چې دا پیسې چې دا راټولې شوې دي. بهرحال بیا هم دا خبره ته کوم چې دا انتهایی زیاته یو ګرانه ذمہواري ده د دې پیسو حساب کتاب هر یو ملګري ته دا حساب دا ورته حاصل دی چې هغه بعضې نیم ټایم هسې که کور ته رابسې نه شي را د یو ځای ته نه شي په ټلیفون باندې تپوس هم وکړي چې یاره قاري صاحب څومره روپۍ ده سره څه حساب کتاب دی چاله دې ورکړي دي. هر یو ملګری هغه که زموږ د دې تنظیم حصه ده او یا شورا کې دی یا د دې نه علاوه هسې هم زموږ سره په دې تنظیم کې دی نو هر یو ملګری چې دی هغه که ادنا کارکون دی یا چې دی نو هغه هر یو دغه باندې هغه ملګری چې هغه به بلا چې دی هغه هېڅ قسم لا د یارې وغیره د دې دغه بنئ او حساب کتاب چې دی هغه که په پاڼه باندې وي یا په بل څه باندې او انشاءالله مخې ته کېږي. صحیح ده. د دې نه بعد انشاءالله نور څه خبره که بیا هم د چا په ذهن کې خبره اترئ نو هغه مخې ته راولئ. بس ها نو بس د دې نه بعد زه د مولانا امداد الله چې دغه تعرض کوم چې بس راشي مختصر دعا وکړي.